دلته به د احنافو دریم نمبر دلیل بیان شي د جمهورو چې اکثریت په جمهورو کې زمونږ د احنافو او خبره په څه کې روانه وه حضرت چې د جمله اذکارو دپاره او دس په مرتبه د استحباب کې ده او ضروري نه ده او په حالت د جنابت کې او په حالت د حیض کې زنانه د قرآن تلاوت به نه کوي د عایشې ابینم روایتونه راغلي زمونږ دوه دلیله مخکې بیان شو او دریم نمبر دلیل چې سلام و جواب سلام هم په اذکارو کې تحمیدات تحلیلات تکبیرات دا هر څه بغیر د اودسه ویلی شي. قال حدثنا علي بن معبد الى اخره عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه ففي هذا اباحه ذكر الله عز وجل في حال جنابته وليس فيه ولا في حديث ابي زبیه من قراءة القرآن شيء په دې او د ابو زبیه روایت کې د قراءة القرآن تذکره نشته ته وایي. وفي حديث علي بيان فرق ما بين قراءة القرآن وذكر الله تعالى او د علي صاحب چې کوم روایت د هغې کې دا ویلي چې ذکر کولی شي خو جنوب سړی به قرآن تلاوت هله وقد روي ايضا بالنهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة د علي صاحب روایت راجح ده په حالت الجنابت کې د قرآن قرائت نشي کولی او باقي اذکار کولی شي دا نور روایتو کې راځي وایي. ما حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب ولا الحائض القرآن ورا جنوب په جنابت کې حایضه په حالت حیض کې قرآن نشي لوستل. قال حدثنا ابن ابي داود وحدثنا ابو بكر الفرج الى اخره عن مالك بن عبيد عافقي رضي الله عنه قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنب فاخبرته رسول الله مبارک په حالت الجنابت کې خوراک مبارک فرمای نو چې خوراک وکم دغه خبره فاخبرت عمر بن الخطاب وای ما عمر فاروق رضی الله عنه ته دا خبره وکړه. مالک ابن عباده وای فجرني الى رسول الله اغه د لاس نه ونی ولا مواقع مدني ته بوتم چې رښتیا نبی علی السلام په حالت الجنابت کې خوراک کړي او د زنه دا کړي. فقال يا رسول الله ان هذا اخبرني دما ته ویل چې انك اكلت وانت جنوب تاسو خوراک فرمایله د جنابت کې قال نعم ويو کنه اذا توزعت اكلت وشربت چې زکلا او دس وکم خوراکم کوم او بمس کوم دی ولی ورته خوراک نمخ کې دعا ده کنه ده بسم الله نو دعا غواړي کنه اخره کې دعا غواړي الحمدلله او چې وبس کې ناشته کې اول او اخر کې دعا ده ذکر او په حالت جنابت کې څنګه ذکر کوي او چې ز شرعي او دس وکم نو خوراکم کوم او بسم الله وای د خوراک او د بسم الله نه ابتدا او انتها کې چې کوم اذکار او دعاګانې دي هغه جایز دي ولكن لا اصلي منذ ونكم ولا اقرا وقران نو ما تغتسل حتى چې زه غسل وکم غسل خو زه د قرات القران دی پر کوم او د المانځه دی پر في هذين الاثرين منع الجنوب من قراءة القرآن وفي احدهما منع الحائض في ذلك فثبت فيما دوالو روایتو کې داراله چې جنوب او حایضه د قران د تلاوت نه منع دي او یو خو بالخصوص د حایضه تذکرہ فثبت بما في هذين الحديثين ما في حديث علي انه لا باس بذكر الله وقراءة القرآن في حالة الحدث دا کول شي غیر الجنابه علاوه د جنابت نه وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض. وای شب فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار. ودوا قسم روایت را یو د باب په اول کې راغلی چې رسول الله بغیر د طهارت جواب سلام نه ورکړي او یو اخره کې راغلی چې د طعام د پاره ذکر بسم الله دا نور اذکاری کړی دي د دواړو منځ کې تعارض راغی. د باب د اول روایتونو نه معلومیږي چې د اذکارو د لپاره طهارت ضروری دی او د باب اخر نه معلومیږي چې نه ده نبی پاک بلا طهارت اذکار کړی. نو اوس به موږ ګورو چې په تاریخ کې مقدم کم روایتونه او په تاریخ کې مؤخر کم روایتونه دي چې مقدم موږ منسوخ کو او مؤخر ورته څه وګرځو.
نو بیا به مقدم باندې عمل متروکی ځکه منسوخ دي کنه او په ناسخ باندې به عمل کیږي ځکه چې متأخر دي هله ابن داود الى اخره عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احرق الماء انما نكلمه فلا يكلمه اذا احرق الماء چې کله به وړې بول وکي لفظ کنایي ده او به توې کړي معنا وړې بول وکي انما نكلمه من به رسول الله سره خبرې کولې فلا يكلمنا حضور به من سره نه کولې من به ورته سلام اچو خو جواب به نه راکو حتی نزلت زکه چې دوی وې چې سلام او جواب سلام او خبرو د لپاره موده ضروری وي آیات را یا ایه الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه نو چې دا راغی فاخبر علقمه فی هذا الحديث عن النبي علقمه په دې حدیث کې د رسول الله نه دا خبر ورکړی چې حکم د جنوب کان عنده قبل نزول هذه الايه چې دا آیات لا نو راغله نو د جنوبي سړي لپاره دا اوس په بعض ځایونو کې غلو په دې عمل کوي په جنابت کې چا سره خبرې نه کوي پچا سلام نه چي د چا سلام نه اخلي الله يتكلم والله يرد السلام حضور په جنابت کې نه د چا سره خبرې کولې نه به جواب سلام حتا نسخ الله عزز الله رب ذل جلال هغه حکم منسوخ ک بیاز الايه و یعود صرف د منزل لپاره او د تلاوت القرآن لپاره ده د خبرو د ذکر او سلام او جواب سلام لپاره أوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة حاصلا فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس ګوره د ابتدا د باب کې د ابو جهم روایت راغله د قنفذ راغله د ابن عمر راغله د ابن عباس راغله منسوخه كلها په دې آیات سره ټول پټوله کې څري منسوخ شو کنه یار دا ورته ناسخ وګرځیدل او دی علی سے پر روایت کې خوای چې هر قسم ذکر به کاو په جنابت کې بغیر د تلاوت د قران ال دا زمون په خبره چې دی علی سے روایت مؤخر د ناسخ د آیت دلیل د دار روان روایت ال حدثنا فاضل الى اخره كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقرأان وهما على غير وضوء ګوره ابن عباس نه په ابتدا کې د باب کې روایت راغی کنه ابن عمر نه چې بغیر او داس جواب سلام او د دواړو به قران لوسته د حافظین په یادو بغیر د او داس نو الکه چې د خپل روایت نه واوري او دلیل د دې را چې منسوخ شوی ده کنه وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب الى اخره عن سلمة بن كهيل فذكر بإسناده نحوه قال حدثنا محمد بن الحجاج الى اخره عن عباد بن سلمة وحدثنا ابن خزيمة الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله به قال حدثنا ابراهيم بن محمد الصيرافي الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقرأ حزبه وهو محدث. ګوره احزاب اوراد اذکار وظائف دا څلور وړ دی یو شی نمونه دي لکه یو سړی وزید شپې ترغه نو د کېګما چې ما سورۃ ملک نه ویلې سورۃ واقعه نه ویلې سورۃ سجده نه ویلې او د بقره اول اخره آیاتونه نه ویلې چارکول دي ته احزاب مو اوراد مو دي ته وظایف مو دي ته اذکار مو یل قال حدثنا ابن خزيمة الى اخره قال اخبرني الارزق بن قيس عن رجل يقال له ابان قال قلت لابن عمر اذا احرقت الماء اذكر الله قال وای ما ابن عمر ته ویل چې زکل او بتوې ک بیا ذکر وک ما ته وای د او بتوې اول څه ته وای ما ویل اضافه تو چې وړه تقاضا وکما قال نعم اذكر الله بالکل ذکر کولای شي په حالت دی به د سې ګل هذا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روایا عن النبي دی دوړو د رسول الله مبارک نه روایت کړو چې لم يرد السلام في حال الحدث رسول الله په بیودسې کې ابو جوهم ته قنفس ته مهاجر بن قنفس ته جواب سلام نه دور کړی حتی یتیمم وهما فقط قرأ القرآن او دې دواړو د قرآن تلاوت په حالت الحدث کې کړل نو فلا يجوز ذلك عندنا روانه دغه کار چې د خپل روایت نه د راوی مخالفت کې الا وقد ثبت النسخ ايضا مگر علی به کې چې د دواړو په نسبت د روایت منسوخ کېدل صحیح وقد تابعهما على ما ذهب اليه من هذا القوم دا مونږ چې کوم خبره ته ذهاب وکړه چې د علي صاحب روایت منسوخ د ابن عمر منسوخ د مهاجر او د ابو جهم دا ټول په دې باندې دلیل د روانو صحابه او اقوال قال حدثنا ابن خزيمة الى اخره ان ابن مسعود رضي الله عنه كان
يضرب رجلا فلما انتهى الى شرط الفرات كف عنه الرجل فقال له ما لك؟ قال احدثت. قال اقرا فجعل يقرا وجعل يفتح عليه. وبه قال حدثنا ابن حزيمة الى اخره عن سلمان رضي الله عنه ان احدث فجعل يقرا فقيل له اتقرأ وقد احدثت. تم تر قرآن تلاوت یو حال دا چې بیا ودسه قال نعم انی لست بجنوب جنوب خو نه یم کنه غټه بیا ودسی نه دا وړه بیا ودسی کی روا ده. قال حدثنا سليمان بن شعيب الى اخره كان ابو هريره رضي الله عنه ربما قرأ السورة وهو غير طاهر. وبه قال حدثنا ابن مرجل الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه مثله. به قال حدثنا ابن حزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمام عن قتادة فذكر بإسناده مثله وقد ثبت بتصحيح ما روينا نسخ حديث ابن عباس ومن تابعه د ابن عباس روایت د ابن عمر روایت د ابو جهم دا ټول وثبوت حدیث علی او معلومه شو چې علی حدیث ناسخ ده علی من قد شده من اقوال الصحابه ذکر علی سے قول مضبوط شو په اقوال د صحابه سره فبذلك ناخذ پام دې منګ عمل کو چې په وړه به ودسې کې هر قسم اذکار او تلاوت قرآن روا ده. فنکره للجنوب والحائز من مکروه غنو د جنوبي سړی لپاره او د حایز خځې لپاره قرات د آیات تامتن پورا دې وجنه احناف او مالکیان وای کنیم آیات مادون الایات وای یا یو آیات په ټکو باندې وای وقفو فصل سره وای دا جایز ده. ولا نرى بذلك باسا للذي على غیر وضو کما دون الایت پټکو باندې وای نو پدې کې څه باک نشته. ولا نرى لهم جميعا او منګه نوینو څه ګنا جميعا باسا بذکر الله چې ټول پټوله کې آیات په حیثیت د ذکر یا دعا باندې وای لکه اللهم ربنا اتنا فی الدنيا یو بل څه نو پدې کې بیا ګنا وای نشته. بس اللهم صل علی ورون العالم وفات دعا ورته